बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, जैसे तव्हां पता था मूंखे तव्हां टाइम बाय टाइम द हेल्थ हवाले सर द डेंटिस्ट हवाले सर मालूमात शेयर को दक शानो मूंग तव्हां सर नन चे कम द कैफी मेडिकल फैकल्टी थर्ड सेमेस्टर दे वगे कि मूंग डेंटल एनाटमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी चैप्टर शुरू कर चैप्टर नंबर 2 है कि मूंग तव्हां द टूथ स्ट्रक्चर वेले दक शानो द एनेमल हिस्टोलॉजी मूंग तव्हां वेले वा और नन बमूंग तव्हां द एनेमलो चे कम हिस्टोलॉजी दा वगे कि कम टॉपिकून राजी है कि एट्रीशन राजी एब्रीजन राजी एरोजन राजी एप्राक्शन राजी नो नन जे जमूंग कम टॉपिक दे जमूंग नम कम लेक्चर दे अगा दे एट्रीशन बारा की दे मूंग बताओ नन टोल मालूमात और द एट्रीशन बारा की दरकू चे एट्रीशन सतवाई नो राजे चे उपेजनो चे एट्रीशन सतवाई। हाँ जी, iteration iteration is a tooth loss involving tooth to tooth contact. People who habitually clench their teeth bruxist. Iteration may be severe and the occlusal plane is flat. There may also be exposure of the sensitive dentine. د دې مطلب څه شو؟ د دې مطلب دا شو چې اټریشن سکی هغې کې انوال وي څه انوال وي دوه غاښونه چې یو بل سره جنګیږي دا د هغې په وجه باندې اټریشن کیږي. هغې کې هغه خلک پیپل هو هیبټلی کلنچ دیر ټیت براکسیسټ مطلب دا پوینټ آوټ کو براکسم ته ویلی شي. براکسم هغې ته ویلی شي چې کلم دوه غاښونه یو بل سره کلنچنګ کی نو هغې ته ویلی شي براکسم. نو چې هغه خلک کم خلک چې د هغې عادتي څه عادتي یو بل سره غاښونه ګرینډ کولو او کلنچنګ کولو. ایټریشن مې بي سیویر د اکلوژل فلین آف د پلیټ مطلب ایټریشن چې دی نو هغه به کم ځای کې زیات وي هغه به د اکلوژل آف د ټوت د غاښ د پاسه چې کوم اکلوژل دی هغې کې به هغه انوالي دک شانو دې سره دی مې آلسو ایکسپوجر آف د سنسیټیویټي ډینټین دا بیا څه چل کی دا بیا د ډینټینو کې چې کوم هغه سنسیټیویټي ده د هغې هغه حساسیت چې دی نو هغه بیا سیوا کی. دا خو د دې پښتو کې یو تعارف شو. پښتو کې داسې شو چې ایټریشن هغه ټاپک دی هغه نوم دی چې هغې کې کم دي دوه غاښونه دوه جامې میکزیلري مینډیبولر هغه یو بل سره جنګیږي یا هغه ایټریشن به هغه خلکو ته راځي کم خلکو چې عادت دی یو بل سره غاښونه کلینچ کي داسې یو بل سره ریجي را ریجي دکه شانو دا بیا څه کېږي دا بیا د اکلوژل آف د ټوت چې دی نو هغه بیا خرابي او هغې سره بیا چې کله خراب شي نو بیا څه چل کېږي بیا اکا د ډینټینو او ټوت ته سنسیټیویټي راځي. دا خو د ایټریشن تعارف شو. اوس د ایټریشن به علامات سي مطلب ایټریشن چې دی نو د هغې به علامات سي هغې کې به دا وي دا به کله راځي دا به یو وي کلاس 1 بایټ بل وي کلاس 2 بایټ او بل وي کلاس 3 بایټ. د کلاس 1 بایټ کې دا ډېر کم راځي ډېر په کم تعداد سره راځي انکریز کیږي نه او هغه بیا ډیکریز کیږي. کلاس 2 بایټ کې د دې ریشو چې ده نو هغه 100% وي مطلب 100% د دې چانسز دی چې کم انسان چې کلاس 2 بایټ وي نو هغې کې دا مسله ډېره زیاته راځي شي او دغه شان چې کم کلاس 3 دی نو هغه هم دغه شان 60% یا 45% دغه شان سمثینګ راځي. مطلب دا شو چې کم کلاس 2 بایټ والا خلک دی نو هغې ته به د ایټریشن مسله ډېره زیاته راځي. اوس د ایټریشن چې دی او د دې بل علامات دغه چې دی مطلب دا به په کومو خلکو دا چې کلم 45 نه ایج سیوا کېږي نو د هغه خلکو کې راځي چې کلم عمر د 45 کلونو نه سیوا کېږي نو دې کې به دا د ایټریشن دا مسله به غاښونو ته پیشنټ ته راځي. او دکه شانو دا چې نو دا یو ریکټ بیماري ورته وایي. ریکټ یو بیماری ده هغې کې څه کېږي هغې کې د هډوکو دا ټیړه پن کېږي هډیوں کا
हड्डियों का टेढ़ापन دا چې په کومه زنانه کې چې په کوم فیمیل کې ریکټ بیماری او د هغې پریګننسي وشوله هغې ماشوم وشو هغه ماشوم ته به مو د چې کوم ایټریشن مسله ده هغه به ورته راتلی شي او بل د دې چې کوم دی دریم چې کوم د دې علامات دی نو موږ ته به څنګه پته لګي موږ ته به پته لګي د دې دا پرس که دا ټوت شو مینډیبولر کې دا انیمل شو د دې دا انیمل به ضایع کېږي مطلب دا به کمزوري کېږي ویک انیمل به کمزوري کېږي او ورسره به چې نو انیملو کې به خپل چې کوم شایننګ دی هغه به پکې ختمیږي هغه به ولې ختمیږي هغې کې موږ تاسو په پریویس ویډیو کې ویلو چې کله مو د انیمل دی فرض که دا هغه چې دی انیمل ته سټیکي فوډ وخوړلی شو هغې کې کاربوهایډریټ دي او هغې ته چې کله هم بکټیریا راشي او بکټیریا هغه د خوراک هغه ذرې خوري نو هغې یو فلویډ پرېږدي هغه فلویډ چې نو هغه ایسډ او اکا ایسډ چې کله هم په غاښونو باندې راځي نو ستاسو د غاښونو شایننګ به ختمیږي نو د دې بل علامات دا دی تاسو به پته لګي چې دې مریض ته ایټریشن شوی دی نو د هغه د غاښ هغه چې کم کلر دی چې کم هغه شایننګ دی نو هغه به ختم شوي نو تاسو به پته لګي چې دې غاښونو ته ایټریشن شوی دی دقه شانو دې سره سره به سی نیمونیا یو بیماري ده هغې سره مو د دې بیا ډسکلریشن کېږي او بل دې سره سره بل څه کېږي بل دا کېږي چې د غاښ چې دی کم ټوت دی یا ټیت دي نو د هغې به ډسکلریشن کېږي ټوت یا ټیت د دې به څه کېږي د دې به ډسکلریشن کېږي چې ډسکلریشن وشي نو هغه به کم کم حالت ته ځي هغې کې به هغه ځي بلیک یا بلیو او دقه شانو دې سره سره به زیات حالتو کې دا کشان راتلی شي او ګری پکې هم کله راتلی شي دا خو د دې چې کوم هغه علاماتو کلر یې چینج شي ډسکلریشن پکې وشي بیا د دې چې ریکوري کېږي تاسو به د دې ریکوري څنګه کوئ مطلب د دې ریکوري او په کومه طریقه کېږي هغه به په دې طریقه کېږي چې هغې کې به تاسو به 2 ټایم a day برش وکړئ برشنګ تاسو به پر ورځ کې 2 ټایمه برش کوئ او دې سره به چې کوم وي څه سبب بیا تاسو استعمالوئ سلور نایټریټ او ورسره پلس زنک فاسفیټ تاسو به هغې سره بیا زنک فاسفیټ او ورسره به زنک کلوراید دا به سره استعمالوي او بل د دې چې کوم اکلوجن دی اکلوجن څه ته وایي اکلوجن به تاسو ته فرض که دا یو مولر غاښ دی انیمل شو دقه شانو د پاسه غاښ دی د دې دا انیمل شو دی چې کم دا د لور منډیبولر پاسنۍ حصه او میکزیلري افر چې دی نو د دې دا لاندنۍ حصه چې کومه ښکته ده دې سایډ ته ویلی شي اکلوژن اکلوزل دې ویلی شي اکلوزل او دې ته انسایزل ایج ورته هم ویلی شي کیفس ورته هم ویلی شي انسایزل EADGE انسایزل ایج ورته هم ویلی شي دا خو د دې د اکلوجل شو دقه شانو دې سره به بیا تاسو څنګه طریقه کوئ فرض که یو پیشنټ راغلی دی او هغه ته د ایټریشن مسله ده د هغه غاښونه ګرینډ کېږي او د څه په وجه ګرینډ کېږي چې کوم
یو بل د غاښونه راځي د پورس په وجه ګرینډ کیږي، نو هغې سره بیا تاسو څه کوئ، هر کله چې فرض که دا یو غاښونه شو دکه شانو اوس د دې دا حصه چې ده نو دا به داسې شي، دا به ګډه وډی، چې کوم اکلوجل سایډ دی دا به ټول ګډ وډي، دکه شانو مینډیبولر به هم ګډ وډي، مطلب دا به تیره تیرې شوي، هر یو ټوتو به تیره تیرې شوي. بیا به د هغې دپاره تاسو څه کوئ چې کله هم پیشنټ ته تکلیف وي او دا مسله ورته راغلي او هغه غاښونه ګرینډ شوي، نو بیا به تاسو هغه ټایم کې په دې باندې کټینګ بر سره به د هغې کټینګ کوئ، او چې کله هم کټینګ وشي نو بیا به ربر ویل ته وایي، تاسو مکمل هغه بیا ربر ویل سره بیا هغه همواروئ او مینوئ به. بیا به د هغې نه پس که فرض که دې سره نیټ کور کېږي او مریض ته مسله وي، پیشنټ ته مسله وي، پرابلم یې ورته، نو بیا به تاسو څه کوئ، بیا به تاسو د هغې دپاره کراون کیپ ورته هم ویلی شي، تاسو بیا هغې ته کراونینګ کوئ. نو دا خو د دې چې کوم هغه ټریټمنټ دی نو هغه به یې دغه شان طریقې سره کوئ، یا به د کټینګ کوئ یا به د ته مکمل کراونینګ کوئ. دکه شانه دا د کیفیکه میډیکل فیکلټي چې کوم تھرډ سیمسټر دی چپټر نمبر 2 کې چې مونږ کومه ډینټل اناټمي ویلې وه، د هغې چې کومه ډینټل هیسټالوجي ویلې وه، نو هغې کې مونږ ته اوس د انیملو باره کې ویلې وو، دکه شانه د ټوت سټرکچر باره کې ویلې وو، خو دا ورپسې چې کوم نیکسټ ټاپک و هغه ایټریشن و. دکه شانو دې پسې مونږ بیا د بل را روان چې کوم نیکسټ ټاپک دی چې کوم نیکسټ لیکچر دی هغه به ایروجني، بیا به دکه شانو ایبریجني او دکه شانو اپراکشني. امید دی د دې ویډیو نه به سټوډنټ ته پیدا میلاو شوي، او که تاسو ته پیدا میلاو شوي نو بیا لازمي مونږ ته په کمنټ باکس کې کمنټس وکړئ. ډېره اسانه ټاپک دی، ډېر ایزي ټاپک دی، ډېر انټرسټینګ دی او سمپلی تاسو به په پیپر کې لیکلي واټ از ایټریشن. نو ایټریشن څه دی؟ ایټریشن از ا ټوت لاس انوالوینګ ټوت ټو ټوت کنټیکټ، مطلب کنټیکټ غاښونو په غاښونو سره چې میلاویږي ګرینډ کېږي، نو دا د هغې کې مسله راځي. پیپل هو هیبیټولي کلینچ دیر ټیث، مطلب بیا به په څه وجه باندې راځي؟ هغه خلک چې هغې عادت یې صحیح عادت یې غاښونه ریجول او ګرینډ کول یې عادت یې، دکه شانه ایټریشن may be severe and the occlusal plane is flat، مطلب دی چې کوم د اکلوجل دی چې بهرنی چې کوم د ټولو نه ټاپ باندې کوم سرفیس دی هغې ته ویلی شي اکلوجل، او هغې کې څه کېږي هغه دکه شانه خرابېږي به ورسره، او سره به څه کېږي چې کله هم اکلوجل خراب شو نو هغې کې بیا په ډینټینو کې او دکه شانه هغه به ایکسپوز کېږي ډینټین، او چې کله هم ډینټین ایکسپوز شي انیمل ختم شي ځکه یې کې سایي نه، نو هغې کې بیا چې کله ډینټین ښکاره شي نو ډینټین کې بیا د سنسیټیویټي خصوصیات دي. نو دا خو د دې چې کوم شارټ کټ او ډیفینیشن او دا به یادولي، او بیا به انشاءالله دا په پیپر کې لیکلی، ډېر ایزي دی، ډېر اسان دی، او یاد یې کړئ. او دکه شان د دې بیا چې کوم ټریټمنټ او د دې کوم علامات هغه موږ ته اوس ووایي. ډېره مهرباني، تھینک یو.